أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ننین درس کې به انشاءالله العزیز سورت آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 52 53 54 آیاتونو ویلې کېږي. دینه مخکې تیر شو چې الله جل جلاله حضرت عیسی علیه السلام له مختلف معجزې چې دی نو هغه ورکړې وي چې په هغې کې یو دا و چې مارغه په شکل به یې د خټې نه جوړ کړو، الله پاک به هغه ژوندی کړو. مادرزاد ړوند چې دی نو هغه به یې دم کړو، هغه به ښه شولو. برګي واله به ښه شو، مړي به یې ژوندي کول. چا به چې څه خوړلو کم څه به یې په کور کې ذخیره کړي نو دا ټول شیزونه د هغې او بیا د هغې سره چې دی نو حضرت عیسی علیه السلام فرمیل چې زه به ستاسو دپاره حلال کم بعضې هغه شیزونه چې کم په تاسو حرام کړی شوي دي، یعنې ستاسو د ګناهونو په وجه باندې. نو دې ځای کې اوس تاریخي واقعات چې دی نو هغه یې لیکلي دي. بهرحال تفسیر پروس سره چې دی نو هغه ویلی کېږي. نو یو واقع چې دی نو هغه دا لیکلي ده څنګه چې مونږ ووایو چې حضرت عیسی علیه السلام بعضې شیزونه چې هغه بني اسرائیلو باندې حرام ول، کله چې د هغې د حلت خبر وکړه الله وله دین ورکړو، شریعت ورکړو. نو په دغه وخت کې د شام چې کم گورنر و هیروډ د هغه چې دی نو هغه نوم ولو او دا د رومیانو بادشاه چې دی نو په شام باندې دی گورنر جوړ کړو. نو د هغه ځای کې بني اسرائیل چې څومره ول یهود اسرائیل نو دوی د حضرت عیسی علیه السلام خلاف چې دی نو احتجاج شروع کړو او دوی وی چې الیاذ بالله عیسی علیه السلام زمونږ په دین او زمونږ په مسلک کې چې نو هغه اوس دغه ایراپیرې کې د هغه چې دی نو هغه په دې کې تفریقه جوړوي. نو د احتجاجونه مختلف خبرې دای شروع کړلې ان تر دې چې دغه گورنر ته خبر ورسېده. گورنر چې دی نو هغه ورته ووایي چې ګور د هغه خپل طریقه کوي چې ستاسو د هغې سرسویه منه. بهرحال دو ورته چې نه الیاذ بالله که دا یو سړی چې دی نو هغه په سولۍ باندې شي د ته پانسي ورکړی شي نو زمونږ په دې علاقې کې به امن راشي. نو دغه گورنر چې دی نو هغه داسې چلو وکړو چې روم بادشاه ته یې خط ولېږلو وایي چې دغه شان مسله ده دلته یو کس چې دی نو هغه د نبوت دعوه کوي، د هغه دا خبرې کوي، خلک دا وایي. اوس د خلکو مطالبه دا ده چې دوی ته چې دی نو هغه پانسي ورکړی شي. نو د روم هغې بادشاه ورته ووایي که چېرته د یو کس په پانسۍ سره نورو خلکو ته چې دی نو هغه امن او سکون میلایږي جوی دا څه خبر د دوی له پانسي ورکوي که نه. نو ځکه الله وایي ومکرو ومکر الله، دوی پټ تدبیر وکړو، الله ورسره هم هغه شانتې تدبیر وکړو. الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام روغ سالم چې دی نو اسمانونو ته اوچت کړلو او دی په دغه ځای کې چې دی نو هغه ګیر شول، بلکې کم کس چې دی نو هغه د قتل لپاره راغلو، دا چا د پیسې اخیستې وي، هغه کس په خپله چې دی نو هلته ګیر شو، د هغه چې دی نو څه شول قتل شو، د هغه چې دی نو هغه په سولی کړو. هغې وخت نه دوی په اشتباه کې چې دی نو هغه مبتلا شول. که عیسی علیه السلام چې دی نو هغه په صحیح وفات شوی، هغه مونږ پانسي کړی، نو زمونږ هغه کس چې دننه تله هغه تی شو. او که چېرته هغه د هغه دا کس وي نو بیا عیسی علیه السلام تی شولو. نو ځکه الله وی چې هغه مونږ ژوندی بره اوچت کړو، دوی په دغه شک او تردد کې چې نو هغه پاتې شولو. تفسیر خازن کې چې نو هغه بله واقع لیکلې ده. تفسیر خازن کې لیکلې دی وایي چې نو حضرت عیسی علیه السلام او د هغوی مور بیبي مریم رضی الله تعالی عنها دوی چې نو هغه ووتل، دوی تلل یو کلي ته چې نو هغه قریې ته ورسېدل، ښار ته. په هغې قریه ښار کې چې نو هغه دوی پاتې کېدل. هلته یو سړی و د هغه دوی دپاره میلمستیا دوی له وکړه، د دوی ښه خیال وساتو، هر څه یې وله کولو. په دې کې ورځ دغه سړی چې نو کور ته رالو ډېر زیات پریشان و. کور والا چې نو هغې دې تپوس وکړو
نو هغې چې نن زمونږ د هغه بادشاه چې کم دی د دغه علاقې کم مشر دی هغه لوی جبار ظالم سړی وی هغه سړی چې دی نو هغه نن زمونږ میلمه دی د هغه به د خلکو میلمه کېدو پاکور والا باندې به خوراک څښاک شراب دا ټول هر څه تیار کړل څومره به چې هغه سره کسان ول دی ټول له دی په خلکو مقرر کړی یو ټیکس یې پې وی اوس دلته چې دی نو هغه زمونږ کور به راځي زمونږ کره خو د هغوی د شان مطابق څه خوراک څښاک انتظام شته نه نو هغه کور والی هم پریشانه شو او دلته راکره دا میلمانه هم دی نو چې کله دوی دغه پریشاني او دا هر څه ولیدل نو بیبي مریم رضی الله تعالی عنها د هغه دغه کور والی نه تپوس وکړو چې ستا دا خاوند ولې پریشانه دی تاسو ولې پریشانه یې څه مسله چې دی نو هغه تاسو ته ده نو دوی ورته دغه شانتي خبر وکړه هغې تاسو مه پریشانه کېږئ زه به خپل زوی ته ووایم عیسی علیه السلام ته د هغه به الله پاک چې نو دعا وغواړي الله پاک به ستاسو دا مسله حل کړي کله چې دغه وشولو نو وایي چې هغې حضرت عیسی علیه السلام ته ووایي عیسی علیه السلام ورته که مونږ داسې وکړو دا خلک به فتنه کې واقع شي دې ته به نور ستړی مشکل جوړ شي مور یې ورته چې نه بیبي مریم ورته چې نه دوی دغه شانتي وکړم نو کله چې هغې وکړلو نو ویې زه صحیح ده د هغو ته یې ویې تاسو چې دی نو هغه غټې پتیلې راوالی هغه کېدی دغه شان چې دی نو هغه ابخوري ورته ویلی کېږي موږ ورته جیګ وایو د جیګ په شانتي شکل شیزونه دا تاسو راواخلئ دا چې دی نو د اوبو نه ډک کړئ او کېدی کټوۍ هم د هغو کېښودې دا یې هر څه وکړلو عیسی علیه السلام دعا وکړله د هغوی د دعا په برکت سره هغه کټوۍ کې الله پاک چې نو غوښه او دغه شانتي شوروا دا هر څه تیار کړل هغه پکې پیدا شولو دې طرف ته چې دی نو هغه کومه جیګونه او د هغه پرتې وې مټکۍ په هغې کې بهترین شراب جوړ شول اوس چې کله د هغه وخت بادشاه راغه رالو د هغه دغه خوراک وکړو بیا یې پسې هغه شراب وڅښل نو هغې چې دا خو ډېر عمده او بهترین شراب ولو داسې خو ما چېرته نه دی لیدلی کور مالک ته یې دا د کم ځای نه راوړي هغه دا ستاسو په دې ملک د پلانکې ځمکې دي که نه هغه وی نه دا د دې نشي کېدی دا خو زما ملک دی ما ته پته ده په دې کې خو دا شی نشته په هغه باندې چې دی نو هغه زور زیاتې وکړو ریمانډ یې ول ورکړو د هغه ورته په آخره کې مجبوره شو چې زموږ په دې کور کې داسې میلمه دی او دا د دغې میلمه په دعا په برکت سره ویدا شي وی ښه میلمه حضرت عیسی علیه السلام چې ولیدو عیسی علیه السلام ته وی دغه شان د په دعا سره الله پاک چې نو مړ ژوندي کوي دا خبرې ورسره وشوې بادشاه ورته چې زما یو زوی مړ شوی دی او زه په هغه پسې انتهایي زیات چې دی نو هغه خفه یم ته به اوس داسې چل کوې چې زما د زوی دپاره به هم دعا کوې چې الله پاک چې نو هغه ژوندی کړي عیسی علیه السلام ورته وایي که دا وشي دی نه به فتنه جوړه شي هغې که دی نه فتنه جوړېږي کار څه دا به کوي بادشاه و د وخت بادشاه و زور عیسی علیه السلام ورته چې صحیح ده زه به دا دعا وکړم خو ته بیا ماله چې دی نو لار راکړې چې زه ستا زه زما دا مور ستا د دې علاقې نه چې دی نو وځو ولاړ شم هغه ورته بلکل دا به تاسو ته میلاو شي عیسی علیه السلام یې دعا وکړله د دعا کولو نه وروستو دغه خلک چې دی نو هغه زوی ژوندی شو چې زوی ژوندی شو نو دغه ځای چې کومه د هغه رعیت او قوم او بني اسرائیل هغه راپاڅېدل هغه بادشاهي چې دی نو قتل کو وی چې اوس موږ د قتل او ښه په آخرني عمر کې د دې مري او زوی د ده مړ شو هغې راپسې دوباره چې دی را ژوندی کړم دی به په خپل لاړ شي چې په خپله کرسۍ به راته دی کښېنئ خلک د هغې شول او چا چې دا دعا کړې د هغه سړی هم نه پرېږدو اوس هغه هم قتلو نو د عیسی علیه السلام وایي د قتل چې دی نو هغه درپېښ ولو نو دوی چې کله بیا د عیسی علیه السلام چې دی نو هغه د قتل درپېښ ول نو دوی په دغه کې بیا دا کولو نو د عیسی علیه السلام د قتل لپاره دوی مختلفې منصوبې چې دی نو هغه جوړ کړي نو ځکه وایي ومکرو ومکر الله والله خیر الماکرین الله چې دی نو بهترین تدبیر کوونکی دی الله رب العزت د هغوی د هغې تدبیر نه چې دی نو هغه عیسی علیه السلام وساتو دار شو درېیمه واقعه او قصه اسیم روجه ده او قصې خوند کوي درېیمه واقع چې دی نو هغې پکې دا ذکر کړې ده وایي چې دی نو عیسی علیه السلام یو ورځ چې نو هغه سره کم حواریین ول خپل دغې حواریینو ته چې دی نو هغې وویلو چې تاسو کې به بعضې کسان چې دی نو هغه داسې کېدي چې هغه به زما په سر باندې پیسې اخلي لږ فلوس به چې دی نو هغه لږې پیسې به واخلي او دوی به سواله چې دی نو زما حل وایي او خلک به راځي یهود څنګه مونږ دغه مخکې وې د دغې وجه دغه او د هغوی چې دی نو د عیسی علیه السلام د مرګ ورپسې ولو نو په دغې ځای کې چې نو هغه د یهودو د دغې چې نو عیسی علیه السلام د حواریین نه یو کس و شمعون قریني
نو شمعون قرینی چې نو دا غوي ته وی چې زه به تاسو ته عیسی علیه السلام پته درکم چې په دې وخت کې هغه په کم کور کې کم ځای کې نه تاسو مال سره کوئ دا غو ورته په هغه وخت کې نو هغه 10 دینار چې نو هغه وی دا بدل درکو او موږ ته وخی نو چې کله دا قور لور کړل وای خین ورته عیسی علیه السلام پس چې هغه څنګه رانه نه وتل الله رب العزت عیسی علیه السلام ژوندې چې نو اسمانونو ته اوچت کو او د عیسی علیه السلام هغه هلیه چې نو هغه پاغه باندې واچوله هغه شمعون قرینی دا غو خپل سړی چې نو هغه قتل کړلو نو بیا ورسته دوی په دغه شوبه کې چې نو هغه واقع شو نو الله وی ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین الله چې نو بهترین تدبیر کون کړي نو دې ځکه کوز دغه رکو پورې دغه خبر د بیا مخ کې چې نو هغه د رفع سماج نو هغه قصنه نو علاوه فلما احس عیسی منهم الكفر کله چې عیسی علیه السلام د دین دغه انکار او د نو هغه د خپل قتل چې نو هغه د خبره محسوس کو چې د انکار کې و زما در پېکیږي ما قتلې قال من انصار الى الله نو عیسی علیه السلام یې څوک به زما مدد وکړي د الله د پاره قال الحواریون نحن انصار الله حواری چې نو هغه ست ویل کېږي نو حواری مختلف معنی دي بعض وی چې حواری ویل کېږي سپیندروب وته نو د عیسی علیه السلام چې نو هغه مدد د پاره کم کسان را پاسېدل او د سپیندروب ویل دویمه خبره حواری چې نو هغه چاته ویل کېږي نو چې حواری ویل کېږي چې نو هغه سپین پوشاک والته نو دغه کسانو بس سپینه جامه استعمالوله دریم وی چې نو هغه حواری ویل کېږي چې نو هغه دوبی ده نو د کسانو بچنه نو د باغت کار کول جامع بنځلې دوبیګان ول بعض چې نو هغه ویلي حواری ویل کېږي مخلص دوست نو دا د عیسی علیه السلام باندې راوړل او دوی بالکل خالص ول اخلاص کې چې نو هغه کامل ول لکه حضور علیه السلام د غزوه خندق په موقع باندې هم اعلان وکړ یو پیر دو پیر درې واړه پیر چې نو عبدالعزیز چې نو هغه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ په نبی علیه السلام د خبرې د پر را پاسېدو نو بیا نبی علیه السلام ان لكل نبی چې د هر یو پیغمبر د پر یو حواری او زما حواری چې نو هغه د څوک دی زبیر ابن العوام یعنی زما خالص دوست نو ادا دی نو دغه شانتي حواری چې نو هغه ست ویل کېږي خالص دوستم هغه نحنو انصار الله مونږ به الله یعنی د الله د دین مدد چې نو هغه وکم آمنا بالله مونږ په الله ایمان نه او تاسو گواه اوسئ چې مونږ مسلمانان یو الله ته مو غاړه خودلې ده به دغه سره مزید دعا وکړه ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول ای الله مونږ ایمان راوړې په کتاب چې تا نازل کړی دی او زمونږ چې نو تابعداري کوو د پیغمبر یعنی د حضرت عیسی علیه السلام فکتب نما شاهدین پس تو منګ ولي کې د گواهانو سره نو چې د دینه مراد امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دی ځکه الله رب العزت د امت ته شرافت ورکړي لتكونوا شهداء د پاره د دې چې تاسو به خلکو باندې گواہی په ورځ قیامت به دوی گواہی کوي نو حواریین او التداد دعا وکړه چې الله زمونږ هم په دغه امت سره مونږ چې نو هغه شامل کړي مونږ تم داغوی په شانتي کامل ایمان نصیب کړي ومکروا ومکر الله دې مکر او تدبیر وکړو هغه کې د واقع مونږ وې مکر ویل کېږي چې نو هغه خفیه تدبیر ته عربی ژبه کې مکر ویل کېږي خفیه تدبیر ته بیا که دغه تدبیر خوي جو ډیر خبره ده احسن دی او کچرته دغه تدبیر د غلط کار د پاره چې بیا بد خبره ده نو ومکرو دی بد تدبیر وکړو ومکر الله الله چې دی نو هغه خفیه طریقې سره بهترین تدبیر ورکړو نو ځکه وایي چې والله خیر الماکرین الله چې دی نو بهترین تدبیر کوونکی دی نو تدبیر دغه ته او زمونږ په پښتو اردو کې تدبیر مکر نو دا ویل کېږي همیشه چې دی نو هغه بد تدبیر ته په بده طریقه چې خفیه انداز باندې کم تدبیر کېږي دې ته مکر ویل کېږي خلک وایي د ښځو چې دی نو هغه د یو اخته د لاندې سل مکري اردو پښتو کې چې کم مکر استعمالیږي نو دا همیشه د بد دپاره عربی کې چې نو هغه د دغې دواړو دپاره استعمالیږي نو ځکه وایي والله الله چې نو خیر الماکرین بهترین تدبیر کوونکی چې نو هغه دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي فلما پس هر کله احس چې محسوس کړل عیسی علیه السلام منهم الکفر داغوین کفر انکار قال نو ویل من انصار الی الله څوک به وي زما مددگار د الله دپاره قال نو وی الحواریون حواریانو نحنو انصار الله مونږ یو مددګاران د الله یعنی د الله د دینو آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله واشهد ګواه شتو بأننا مسلمون په دې چې مونږ فرمان
ایماندار یو غاړی خودونکي یو ربنا ای زمونږ ربه آمنا مونږ ایمان راوړلو بما په هغه څه انزلته چې نازل کړو تا واتبعنا الرسول او مونږ تابعداري وکړله د رسول فاکتبنا پس ولیکه مونږ مع الشاهدین د ګواهانو سره ومکرو او هغوی پټ تدبیر وکړو ومکر الله او الله هم پټ تدبیر وکړو والله الله پاک خیر الماکرین بهتر دی په ټولو تدبیر کوونکو کې